پټولو میاشتو کې افضل رمضان شریف ته علماء د رمضان شریف فضیلت څو ډېر ښایسته وجوهات بیانوي. یو خدا چې د میاشتې د کلام الهی سره یو خاص نسبت ته څلور وړه آسماني کتابونه تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک دا پر رمضان شریف کې نازل دي. قرآن پاک کې د 12 میاشتو اجمالاً ذکر شوی دی. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، خو چې صراحتاً نوم ذکر دی او فضیلت بیان دی صرف د رمضان شریف بیان شوی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بلدا چې نورو میاشتو کې وګوره یو خاص ورځ یو خاص شپه هغه کې عبادت کول ډېر ثوابي، لکه محرم کې عاشورې ورځ، ربیع الاول شریف کې 12 ربیع الاول، په بزرګ رجب میاشت کې 29 شپه، شوقدر کې 15 شپه، لوی اختر د غلش په ورځ، خو رمضان شریف کې کا ورځ د کشپا هر ساعت عبادت عبادت، روزه ځانته عبادت، تراویح ځانته، اعتکاف ځانته، شب قدر لټون ځانته، پخمنه کول ځانته، او جماعت ځانته، تلاوت ځانته، تر دې پورې چې رمضان شریف کې کوم مؤمن آرام خوب کوي دغه خوب هم په عبادت کې شمارل شي. بلدا محترمو چې حلال دې که حرام ده هر چیز رب کریم به حساب کوي، خو د رمضان شریف کې چې کوم رزق حلال د روجماتي په وخت کې او پهمنی په وخت کې او خوړل شي د دې رب کریم حساب نه اخلي. بلدا چې په دې میاشت کې د فرض او ثواب او یو فرض بدلیږي او د نفل او ثواب دا د فرض او ثواب تر رب کریم عطا کوي. بلدا علما فرمایي چې کعبه سخاوت کوي او رمضان سخاوت کوي. کعبه څنګه سخاوت کوي؟ په حدیث کې راځي چې روزانه په بیت الله شریف باندې شپږ شل رحمتونه وریږي. شپږ رحمتونه چې کوم کسان طواف کوي، سلويح چې کوم منځ کوي، او شل چې صرف کعبه ته ګوري، خدا رحمتونه به هغه کس ته ملاويږي چې هلته حج عمره په نیت لاړ شي، هلته به ملاويږي. خو رمضان شریف سخاوت ته ګورا چې کوم دنیا کا مشرق کې ده کا مغرب کا شمال ده کا جنوب چې چرته مؤمن ده په هغه باندې دغه رحمتونه وریږي. نو د کعبه مثال د کوهی ده، کوهی ته وته ورسه ته بخاری کوي، او د رمضان شریف مثال د باران رحمت ده چې په هر چا باندې وریږي. بل محترمو په حدیثو کې د دې میاشتې ډېر فضایل راغلي، لکه امام بخاری سے د حضرت ابو هريره سے اپنا روایت کئی چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مبارک فرمائی اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشیاطین. کله چې رمضان شریف راشي د اسمان دروازې کولاو شي او د جهنم دروازې بند شي او کوم چې سرکش شیاطین دي هغه وتړل شي. نو دا روزي کې چې کوم بیا چا مؤمن نه ګناهونه کیږي دی علما څو جوابونه کوي. یو خدا چې کوم سرکش شیاطین دي هغه تړل شي دغه نور پاتې، یا دا چې ولس میاشتې انسان ګناهونه وکي نو هغه اثرات باقی وي ځکه ګناهونه کیږي. او دریم دا چې صرف شیطان نه دی، د انسان دوه غټ دشمنان دي، یو نفس ته بل شیطان. دا ابلیس چا گمراه کو، خو دغه نفس دغه انانیت گمراه کو. نو که شیطان تړل شوی وي نو نفس اماره هو نه تړل شوی، نو ځکه دغه انسان نه ګناهونه کیږي. بل محترمو مشکات شریف کې سهل ابن سعد صاحب نے دا روایت موجود ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي
فی الجنت ثمانیة ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. جنت اته دروازې دي او پدې کې یو دروازه ده چې هغې نوم دی ریان او پدې به صرف روزهدار داخليږي. او مسلم شریف پر روایت سره راغلی چې کله اخري روزهدار جنتی پدې دروازې داخل شي بیا به دا دروازه بند شي. دا صرف سپیشل خاص روزهدارو لپاره جوړه. بلدا محترم دا بل روایت الترغیب و ترهیب ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے چې نبی علیہ السلام مبارک فرمای لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تكون السنه كلها رمضان. کچرتا دی خلکو ته پته ولګي چې رمضان شریف څه سیز دی نو ما امت په تمنا او ارزو کی چې کاش ټول کال د رمضان دی. او امام بخاری صاحب دا حدیث د ابو هريره صاحب نقل کړي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم کس چې د ایمان سره او د ثواب په نیت د رمضان شریف روزي ونیولې او رب کریم وته مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. او کوم کس چې د رمضان شریف قیام وکړو یا د شپې مونږ زیات صلات او تراویح ایمان سره او د ثواب په نیت رب کریم وته مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. او چا چې د لیلۃ القدر قیام وکړو د ایمان سره او د ثواب باندې رب کریم وته مخکینی ټول گناهونه معاف. بلدا محترم امام حاکم سے او صحیح ابن حبان کے دا روایت ذکر دے کعب ابن عجرہ سے بیراوی دے چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک منبر ته خطو نوې فرمایل چې آمین. دویمه پوړې ته وختو بیا فرمای آمین. دریمه ته وختو بیا فرمای آمین. هو کله چې فارغ شو نو موږ ارزو کړو چې قربان نن متاسو نه یو داسې خبره واوریده چې مخکې مو نه و اورېدلې. نو دې مبارک وته فرمای چې جبرئیل امین ما ته راغلو وی فرمایل بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. حقیقت الله د رحمت نه لری شي چې رمضان شریف عمومي او بیا هم په دې کې د مغفرت ونشي. نو ما فرمایل چې آمین. فلما ركيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. حقیقت الله د رحمت نه لری شي چې د هغه په وړاندې تاسو ذکر وشي او تاسو باندې درود ونوي. نو ما فرمایل آمین. فلما ركيت الثالثة چې کله دریمه پوړې ته وختو وی فرمایا بعد من ادرک ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخله الجنه قلت امين. حقیقت چې د خپل والدین مور او پلار په بډاتوب کې عمومي دواړه یا یو او د هغه خدمت ونکي او هغه دواړه د جنت ته داخل نکي مطلب د هغه په خدمت سره د جنت ته داخل نشي نو دا کسته الله د رحمت نه لري شي. نو مو فرمایل چې آمین. نو محترم خپل غورو کې چې سید الملائکه جبرئیل امین خیره کوي او بیا تمام کائنات سردار په آمین وای نو دا دعا رب کریم دې څنګه رد کړي. نو محترم ډېر مبارک میاشتا د سو خبرو خیال کو ساته یو خدا چې دا پهمنی په ټیم کې ډېر احتیاط کوي چې اذان شروع شي اکثر کسان اذان په وخت کې خوراک سکاک کوي. دا بالکل روزه اډونه شو. د اذان چې کیږي صبح صادق نه پس کیږي او دا روزه چې بندای دا به صبح صادق نه مخکې بندای. نو کله چې د اعلانونه وشي چې روزي بندول ته وخت کم پاتې دی بس دغه وخت کې دغه خوراک سکاکر ته بندول پکار دي. اذان نه تقریبا 15 منټه مخکې چې خوراک سکاک ته بند کړي. بلدا چې پهمنی په وخت کې یو کجورا دوا درې دا خوړل به اختر دي
سنت طریقه دا نبی علیہ السلام فرمای نعم السحور التمر بهترین پیغمانه کجوره ده نو کجوره خوړل پکار بل رجماتی په وخت کې ډېر احتیاط کوي په حدیث کې راغلی چې تاسو پر رجمات کې جلدی کوي د جلدی ګور دا مطلب نه چې مر په سر ولاړ او ته خوراک سکاک کوي دې مطلب دا ده چې تاسو د يهوديانو عیسایانو مشابهت مکوي هغه بچ روزه ماته ولا خله بچ اسمان کې ستوري ښکار شو الا به ماته ولا او تاسو ګره مونږ اذان وشي 10-15 منټ وقفه ملاو شي فرض کو سنت کو باز خوش نصیب اوابین کی خو بیا هم اسمان کې ستوري نه ښکارا او هغه بددوی نه هم لیټ روزه ماته ولا نو دین من شي دا مطلب نه چې مر په سر ولاړ او تاسو بیا خوراک سکا کوي نو دغه ټیم کې به هم احتیاط کولای شي بلدا محترم چې ګرمه ورځې خو سرور ختميږي اکثر کسان تګي شربت خلیت نیولې خو ګره بهترین سیس چې روزه په ماته هغه کجوره ده امام ابو داود سے دا حدیث نقل کړه نبی علیہ السلام مبارک فرمای اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه برکه فان لم يجد تمرا فليفطر على الماء فانه طهور تاسو کې یو کس چې کله روزه ماته وي نو په کجوري ماته وي زکه دا برکتی ده او که کجوره نه نو بیا په وبو سره زکه وبو پاکي را وستون کېده نو یو کجوره نیمه کجوره وسکا که هغه نوی یو ګټ وبو وسکا هغه نه پس بیا شربت ارسس کې هغه وسکا نه سنت پدې ادا شي بلدا محترم چې کوم کس روزه نشي نیول نو دا بیا فدیه ورکړي اوس ګرانی شو دا وړه قیمت وخته نو اوس احتیاطاً دا یو ورځ یو نیم سل فدیه جوړیږي خدا به ګور رمضان نه مخکې دا فدیه نشي ورکول کله چې رمضان شریف شروع شي حاله به دا فدیه ورکړي او بل دا فدیه باندې مېنا یو مسکین ته دا ټوله فدیه ورکول شي زیات ته ورکول شي خدا سے بکای لکه درې ورجو 350 روپے ورکا سلور ورجو شپږ 100 ورکا 500 ورجو او 900 دی طریقې سره دا سے بونه کوي چې ته فرض کړو مسکین ته 500 روپے ورکې نو ګوره درې روزي پوره شوه 350 خو یو پکې نیمه شو نو دی خبره احتیاط پاک کولای شي بلدا که یو کستا غسل حاجت پیش شو پهمنی ټیم دی اذان ته وخت لګ دی تو دې خلته خو بواچي غرغړې دی کی پوزته دی خو بواچي هغه نه پس ته خوراک سکاکو کی نو که وختو غسل دی بیا تسلی سره کیو کنه اذان شوی نو بیا په دوباره دا غرغړې دا پوزته وبا چول نشتا بقایا غسل دی وکي او د دې میاشتې اول رحمت ته دویم مغفرت ته او دریم نجات من النار نو اول اشاره کې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا ډیر بهتر دی دویم اشاره کې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا هر قسم استغفاری او دریم اشاره کې اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار او بل یو ختم په تراویح کې په مانځه کې کول دا سنت ته ګورا مخکې دا حدیث تاسو ته بار بار بیان شوی او چې دا لسنه کې چې په یو حرف ملاويږي دا کوم کس چې بیا او د څه په یاد تلاوت کوي او کوم کس چې شراندامو کې بیا تلاوت کوي نو علي شروحدا سے فرمای احیاء العلوم کې دا روایت ذکر ده چې بیا یو حرف باندې 15 نه کې ملاويږي او که په مانځه کې په نفلو کې تلاوت کوي او په ناشتي کې سمسکه بغیر د عذر نه نو بیا 50 نه کې ملاويږي او چې په ولاړه تلاوت کوي یا اوري په مانځه کې نو بیا په یو حرف باندې سل کې ملاوي نو تاسو خپل سوچو کې چې یو خوش نصیب الله توفیق ورکي او د الحمدلله والناس پر پورا حتن کې شرکت وکي هغه ته به څومره ثوابونه رب کریم عطا کوي